ته ګوره مه درته که نه نو دا خو لکه ته کار کوې نه هسې اوس لا خپاره ماره لغونې هسې بسم الله الرحمن الرحیم دا مونږ د غره ته ځنګلاتو والا چې کومې دلته کې بوټي لګوي دا ما ډېر کوششونه دې پسې وکړل چېرې دا غر چې کوم دی دې کې څه کېږي نه او چې دې کې مونږ ته بوټي ولګوي نو دا محمد خان صاحب د ځنګلاتو عمله چې کوم دا اس ډي اف او چې کوم دی سب ډیویژن فارسټ افیسر د هغه په مهربانۍ سره دا فارسټر او دا د بابوګان دوی راغلل دي دا معاینه وکړله او دوی د بوټو منظوري ورکړله چې دا ټول غر شین شي غر چې کوم دی بوټي چې کوم دی دا د انسان بقا ده او دا کول پکار دي مونږ ټولو له پکار دي چې دا ارده کې کور کې بوټي ولګو په خپل ځمکه کې بوټي ولګو او دا غر چې مونږ شین کو دي کې تقریبا 25,000 بوټي وکړل شل نور پکې چې کوم دی کېږي دا د خلکو فائدہ ده خلکو ته به هم فائدہ راشي او ماحول به هم دې سره ښکلی او دغه چې کوم دی نو غر به هم کټایي به نه کوي د غر کټایي به نه کېږي دې سره به انشاءالله تعالی ټول خلکو ته به فایده ورسي چې چا ما چې دا ټول غر وکړي دا خو موږ ایسې کړی دی خو لکه چې دا هم چې دې نورو خلکو ته هم فایده ورسي ټولو خلکو ته فایده ورسي دا د دې دپاره ډېر د فایدې څیز دی ماحول به هم ورسره ښیي او تحفظ به هم راځي د غر د ښاره به ترې نځي نو بس دا خبرې دي او دا ډېر کوششونه ما یو نیم کال وشي دی دا کوششونه ما شروع کړي هغه خدای پاک چې کوم دی نو دغه کړل او دا مزدوران چې کوم دي دا د بوټي کري او دا بوټي راغلي دي څه وکړلی چې روان دي او دا چې کوم دی کوي او نو بس دغسې خبره ده او ټولو خلکو ته دا پیغام دی چې دا بوټي وکړي او ماحول ښه شي الله پاک به پکې دې کې بارانونه هم کوي لکه په دې ماحول چې ښه شي بوټي وکړی شي الله تعالی په هغې باندې بارانونه هم کوي هغه ته مو ګوره اوبه اچوه وچه وچه ذاتي وه په له بل کم ځای لري دا بس